नामा सदा जी मोहम्मद अयाज जी अयाज साहब तासु कब ना ताल्लुक ज़ सवाबिया ज़िले सर ताल्लुक सातम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन द ज़िले जब पुख्तना कॉल वाला जी तिन्ने जमंग पहले मशरानो कुर्बानी वर्कड़ी थी जी मंग मो कुर्बानी वर्को जी जमंग बजल के दे अल्लाह मोहब्बत थे और रिज़्मत की मोहब्बत थे रिज़्मत की पैदाइशी हो द जमंग यो दगा दे लेकिन चिकल मंग दिला पर कार को दिला पर कुर्बानी वर्को हर बोंडरे मनी वजू लेकिन चिकल मंग दा खबर होगी چې دا پښتانه دهشتګردي بده متاسو سو ہے دا چل کنه چې تاسو ډیر خطه پوسو کو دانن کده عمران خان په دې قافله کې دا پښتانه جوګ درجو کولار دي نو پښتون قوم په هر تحریک کې بڑ چړ کری ساغسته رکار پاکستان د آزادۍ تحریک او کدانن د حقيقي آزادۍ تحریک دي تاسو څنګه وي چې پښتون ته دی چې پښتون چې دی ورته دهشتګرد یا ور حامد میرم ویلی زه مزمت کو دا چلې چې پښتون من حیث القوم دا په دنیا کې واحد داسې قوم دی چې دا ټول مسلمانان دي یو پښتون به د دنیا په مخ تاسو داسې نه وینئ چې هغه به بل مذهب باندې دویمه خبره دا پښتون قوم ولې عمران خان پسې جوګ درجو کولار دی دا هغې یو دوه درې وجې دي یو دا چې عمران خان کوم ځای پاسیا یو خبره کی او چا چې په خپل ژوند کې دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله عمران خان وی د سر به کټ شي خو د سر به چا مخې ته ټیټ نشي یو وجه دا ده دویمه پښتون قوم او دا دور پاکستانیان د پسیولو لاړ دي زمونږ د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شان او د عظمت خلاف چې کوم ګستاخانه خاکی و پیش کړي نو په بین الاقوام کې د مسلمانانو په تاریخ کې په 57 اسلامي ملکونو کې واحد دا مرد مومن او مرد مجاهد چې دیو لګي او د الته په جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو داسې تقریر وکړ چې هغه خلکو ته یو خبره وکړه پړم بيزل دا आवाज د غوګونو دا خلکو غوګونو زړونو تورسو د ورته وی چې زمونږ پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمونږ په زړونو کې اوسي او چې څوک هم دغه خلاف ګستاخانه حاکه پیش کی نو د زړه درد په وجود کې د ټولو دردونو نه سیوای نو زمونږ زړه پې خوږي دویمه وجه دا چې دا تاسو وینئ ټول پښتون قوم او خصوصا ټول پاکستانیانو درېیمه وجه سره ګوره په موږ په پښتنو باندې ډرون حملې کېدې موږ چې کوم پردي جنګ کې تللو نو ته چې کله هم چا سره هم په جنګ کې مرسته وکړې ډله وکړې پره وکړې ملګرتیا وکړې نو هغوی به ستا سپورټ کړي هغوی به تا اپریشیټ کړي هغوی به ستا تاوانونه هغې کې به تا فاینانس کړي به دا واحد یو داسې جنګ و چې دې ته موږ لړو دا عمران خان دی ټول قوم ته او د پښتون قوم ته دا میسیج ورکړ ورته وی ګوره ورسره ولاړم یو 400 ډرون حملې په موږ وشي 80,000 جنازې موږ بې ګناه اوچتې کړې سره پاسه $100 بلین د پاکستان نقصان وشو خو هیڅ چا په پاکستان کې یو نظریاتي پارټۍ بل چا د دې خلاف اواز نه پورته کړ واحد عمران خان چې کله د ګورنمنټ هم راغی زموږ ګورنمنټ ولې پرېوته دته وی لاجسټک سپورټ د پاره و موږ له ځایونه راکې د ورته دو ټوک الفاظو کې ووایي چې ابسلوټلی ناټ او تاسو ولیدو چې هغه نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې بیا زمونږ په خیبر پښتونخوا ډرون حملې شو دا 13 پارټۍ چې د پی ډي ایم ده دې ټولو چې کوم دی هغه خلکو سره غوږ جنګولی دا که په موږ را کوم اور د دهشتګردۍ بل شوی نو دا خو ګوره عمران خان پې دا کوم پوه که دا خو د دې کمزورې نظریاتو دا خو د دې کمزورې پالیسۍ وې چې زمونږ په وطن او په موږ اور بل شوی دا تاسو چې وینئ نن دا قوم چې ولاړ دی ګوره ازادي ده به وي حقیقي ازادي د کوم به وي چې یاره ازادي خو موږ ته په 1947 کې ملاو شوی د عمران خان حقیقي ازادي څه ته وي حقیقي ازادي خو دا اوس پې دا کومه موږ ټولو رسېدو چې یو چې وه جغرافیایي طور ازادي وه چې کرخراخ کې شوه پاکستان جدا شو د هندوستان نه بیا چې کله موږ جدا شو نو د انګریز د لاندې غلامانو بیا موږ د امریکې غلامان شو بیا د خپلو خلکو غلامان شو دا دې چې حقیقي ازادي یادي د دې خانداني فیملی لیمیټډ کمپنو چې د 1947 نه په موږ د هغې نیکیانو بیا پلارانو بیا زامنون وسیو کړ وسیور ویرې ګوره دا عمران خان موږ ته وښوله چې په پارټۍ کې او په پراپرټۍ کې فرق پکار دی دا موږ ته عمران خان وښوله چې په سیاست کې او په وراثت کې فرق پکار دی دا موږ ته عمران خان وښوله چې په ورکر کې او په نوکر کې فرق پکار دی تاسو چې وینئ دا تاسو په دې کیمرې کې تاسو ټول راوالی دا وګوره دا نوکران نه دي د عمران خان دا ټول د عمران خان ورکران دي او دوی د هغه دپاره خپل سرونه په تلي کې ایښي دي او دوی پوهېږي که زمونږ بقا شته او د دې پاکستان سالمیت شته نو صرف د یو سړي کې دی چې د سره د خدای امداد شامل دی ګوره د زمان پارک ناصار راووته چې راووته نو
دا چوخې ولګېدې چې روت شیر نو دوی ورله هلته اپریشن شروع هلکه دې چې هلته راغلی به یې وای که نه هغه شپه زمونږ هلته و چې دوی راغلي اچھا اوس زمان پاره کې اپریشن دی او هلته کې چې څنګه دی راووته نو هلته کې دوی اوس ورغلي دي 1000 بامسلح پولیس او اپریشن شروع ولې دی دهشتګرد دی ولې دی ټیرریسټ دی ولې دی پسه کې مطلب دی یاره چې 80 پرچې په ده پسې شوي دي ځکه چې دی قوم له شوکت خان هم ورکړی دی په لاهور کې شوکت خان هم په پېښور کې شوکت خان هم په کراچۍ کې شوکت خان هم نمل یونیورسټي ښه ګوره چې یو سړی لږ خپل ایسټس یو قید اعظم رحمت الله علیه دا کړي چې کله وفات شي هغه خپل جایداد 3 حصو کې تقسیم کړ سند مدرسة الاسلام ته یو حصه ورکړی یو یې د اسلامیه کالج ته ورکړی چې نن زموږ بچي پکې سبقونه وي او واحد دویم دې خاورې دا لیډر پیدا کړ عمران خان چې د وصیت کړی چې کله زه سترګې پټې کړم زما چې څه دي چې زما کوم ځای کې پراپرټي ده زما څه دي یا به د قوم نو ده کې چل څه د خلاف ولې نن 5000 پولیس دلته ډپلای شوی ولې د ده په ورکر باندې شلینګ کېږي قصور یې سره بایي ګناه سره تاسو ګوره که نه څنګه چې زموږ نور حکومتونه وو د هغو باندې تقریبا کافي د ملک کې خرڅ کړی دی بار تللی دي دغه یو ګړی ده توشهخانه د هغې نه چې کوم اجرت و هغه د جمع کړی دی نن دوی یو ګړی اخیستی ده او په میدان کې راغلی دی ګړی نو په دې باندې تاسو ګوره دا خو دې کې بیا زمونږ او ستاسو ډېر خیر و د دې قوم شکر دا دی چې د ګړی اخیستې وه که د ګړی نه و اخیستې نو موږ ته به د توشهخانې د دې قوم په علم کې توشهخانه وه لکه ما ته خو پته نه وه ما خو توشهخانه ما لکه چې زه ځان ته ښه لټریټ وایم زه پړه لیکه ما ته د توشهخانې پته نه وه د سره د خدای امداد شامل دی شکر دی چې د ګړی اخیستې وه چې د بي ام ډبلیو او د مرسډیز ګاډو پته ولګېده هغې باندې خو هېڅ قسم کیس جوړ نه شي ګوره تاسو یو خبره وکړه دا چې په موږ چا حکومتونه کړي دا 14 د پی ډي ایم دا پراپرټي دا فیملی لیمیټډ کمپنۍ هغې د دې ملک نه دولت د منی لانډرنګ په شکل کولی دی بار دا واحد کس دی چې د خپل دولت راوړه دلته او چې د راوړه نو دلته د عدالتونو الیکشن کمیشن ورته وی موږ سره به حساب کتاب کوي چې دا پیسه تا د کوم دی اوس په دنیا کې چې هر ځای نه ته د بار ملک نه خپل ملک ته پیسې راوړې ستا به صفت کی تاله به سرټیفیکیټ درکړي تاله به ایوارډ درکړي دې د ده نه خو تپوسونه وکړه ده ورته یو پیسې ریکارډ ورکړه خو زه یو تپوس کو چا چې منی لانډرنګ کړی دی دې ملک نه وړی چې دا غربت نن موږ په پاکستان کې موږ خو خدای پاک غریبانان نه پیدا کړی په دې ملک کې خو الله موږ له هر څه راکړي نن زموږ دا ځوانان که ته وینې چې بېروزګاري ده دا خو دغه پی ډي ایم 14 پاټو ګوره موږ لوټلي یو نو د هغې نه هېڅ چا تپوس نه کړو خبره وضاح کړم دا دغه ډېر چلنج کړی راغلی و چې دا نه تجربه کار حکومت دی موږ تجربه کار راغلی یو نو یو کال خو د دوه کوم چې بچې پیدا شي که نه هغې خو د ملک خلک وی جوړولو ګوره چې کله موږ ته په 18 کې حکومت ملاو شو د چې بچې پیدا شي که نه د مسلم لیګ د پیپلو نه بچي له نوم مهنګایي کې خو ده کله چې په 18 کې دا تاسو چې کوم تپوس وکړو موږ ته حکومت ملاو خزانه کیس نو تاسو کتل عمران خان لړو سعودي ته لړو دوبۍ ته لړو بار دنیا کې وګرځېد د تنخواه پیسې نه وي دغه ملک دوره سټیبل کو چې لنګرخانې د کولاو کړې د احساس پروګرام شروع کو د سیټ کارډ ورکړو د 36000 سکالرشپ په خیبر پښتونخوا کې ورکړې د قرضې ځوانانو له ورکړې یاره په خالی خزانه چې د دوره سکړیو نو دی د خو چې موږ پرې خود $16 بلین دی ته موږ پرې خود څه شوې هغه پیسې دا ملک دی کم ځای ته ورسو نو بس دا ده چې عمران خان ګوره هر پرغون له خدای پاک موسی پیدا کړی دا چې دی دا د هغې دپاره خدای یو موسی پیدا کړی بلې پرون عمران خان څنګه چې پرون عمران خان های کورټ لاهور ته تللی و هلته نه هغو دغه ختم شو هغې دا اعلان وکړو چې 18 تاریخ به زه ځم زه به پیشګي کوم نو د دوی پولیسو د دوی دومره د هغې پیدا کولو ضرورت سو دا تاسو ګورئ ټول عوامو لار دی ټریفک چلیږي عوام ډنډې هغسې دي په خپله هغو ټریفک ازادي دا خو څه دخیله نه دي دا صرف راغلي دي عمران خان لپاره راغلي دي چې د هغې پیشګي وشي او په عزت طریقې سره لاړ شي لیکن دا حکومت دا ولې نه غواړي ګوره د عمران خان په فالوورز کې د پی ډي ایم په فالوورز کې یو فرق دی څنګه چې په عمران خان او د هغې په لیډرشپ کې فرق دی داسې د عمران خان په فالوورز او د هغې په فالوورز کې د عمران خان دا چې تاسو څه وینئ که نه دا ټول چې دي دا پړه لیکه خلک دی یوه
دویمه دا ټول چې څنګه په کام مین دی په ملک داسې دا خلک هم په کام او په ملک مین دی د عمران خان په تحریک کې یو ګمله سوکو خو یوه ګمله چې د هغه ورکرانو یو ګمله ماته کړي دا ګوره دا ټول ولاړ دي که نه دا بوټي ستاسو خوا کې لګېدلي دي دا په ګملې لګېدي یو ورکر خو د یو بوټي له نقصان ورکړي د عمران خان ورکر چې دي دا په کام مین دي دا په ملک مین دي دا دی چې کم چل کی نو دا خو شهباز شریف چې راځي ګوره 1100 ارب روپۍ دا په دنیا کې واحد حکومت دی چې حکومت د پی ډي ایم راغی ډومبې کار یې دا وکړو چې 1100 ارب روپۍ د نیب کیسونه په خپل ځان ختم کړو دا په دنیا کې چرته شوي دي نو که موږ او تاسو په دې تمه چې دا خلک به زموږ حالت بدلي نو دا به زموږ او ستاسو ډېره ناپوهتیا وي یو د پی ډي ایم جماعت جوړ شو تقریبا 13 جماعتونه یو ځای شوي دغه نارې وې او ګاډي هغسې راغلي وو لیکن دا یو کال وشو تاسو د پی ډي ایم څو کس بار کتلی دی چې هغه دا احتجاج وکړي چې مهنګۍ ده دې باره کې به څه وایي د هغې کس خو د بار روزي خپله تماشه خو دې وکړي یاره مارکیټ او دا بازار فضل الرحمن صاحب ته وزارت ملاوي شوې د دې دغه خپل ذات پورې دی یا عوام لپاره دا حکومت چې راغل دی دا خپل په کیسونو کې شروع دی دو عوام لپاره څه چل وکړو ګوره مولانا صاحب تاسو خبره وکړه هغه سره خو دا ډېر غټ فکر پیدا شوی چې د ریلیجیس د مذهبي پارټۍ مشر خو وي زیمه مولانا زیمه عالم زیمه په دې غلط فهمۍ کړې او وایي چې د اسلام خبره او د مسلمان خبره او د جناب رسول الله خبره او د الله خبره هغه عمران خان کی هغه نه 2-3 خطا دي چونکه هغه ایکټینګ کی او د دړنه چې کم دی نو مسلمان دی هغه ایکټینګ کی دی عاشق رسول دی هغه ایکټر دی او د په خدای او د خدای په ذات مین دی اوی چې مخکې یو زمانہ کې دا زما ایمان کمزور رو زه پوه شوم زما ایمان مضبوط شو په ایمان څه ته وي یقین ته وي یقین په چا په الله د الله نه د کېدو د هغه باندې یقین نو د عمران خان چې دی په لرامان نه که نن 2-3 ګوره هغه ولګېده د ملک د پارټۍ مشر هغه د صوبې رور دی سینیټر یې عطاالرحمان رور دی دا گورنر یې چې دی غلام احمد دی سمدي دی د گورنر زوی چې دی نو هغه د پېښور میر دی دا خو دا پراپرټي کمپنۍ دي دا پارټۍ نه دي دا خو چې کوم دی دا فیملی لیمیټډ کمپنۍ دي او دا په موږ کینسر په دې قوم لګېدلی دی یو خبره د عمران خان چې څه کي عمران خان د خپل ذات خبره نه کی یا د خپل زوی او د خپل ښځې او د خپل تره او د واره خبره نه کی چې خبره کی یا زما کی ستا کی دی او کونډې کی دی او یتیم کی ځکه دا خلک نن راوتې دی په خپله خرچه او په خپلو پیسو او هغه سره شانه بشانه ولاړ دي بل اخر کې به ختمه وکړو اخري تاسو پیغام بس ورکوئ لیکن دا د دې خبرې موږ ټول پښتانه یو دا خبره موږ تکلیف کی چې موږ د ملک له قربانیانو ورکوو موږ دهشتګردو به یو دا خبره تقریبا سړی لکه ډېر زیات دُک کېږي دې باره کې تاسو یو پیغام او ماحول ورکړئ او په دې باره کې مو څه ووایئ اخري خبره به زه دا وکړم چې پښتون قوم دهشتګرد نه دی پښتون قوم په دې خوره مین قوم دی په 1947 کې چې کله پاکستان آزاد شو نو دا کشمیر چې و دې له چې کومه غذا شوې وه دا زمونږ پښتنو کړې وه او دې آزاد کړو خو هغه ټایم لږ غونتې یو هغې ته نظم خو یو چالاکي وشوله یو گیم وشو کینی کشمیر هغه ټایم دی پښتون قوم چې کله دې خورې ته د قربانۍ جت راغلی ټول قوم ورکړی خو پښتون قوم د ټول نه ډېره ورکړی په آخره کې زه خپل رای شیر کوم چې حل به سي حل یې یو دی چې پبلک ته به راځي الیکشن بکی یو جمهوری پارټي چې که دې لګي او دې سیاست کی نو دې به منډیټ خلکو له ورکړي چې خلک څوک خوښي نو دی په ضمني انتخاباتو کې وکتل تختی په دې چې 36 ضمني انتخاباتو حلقو کې الیکشن وشو 29 پکې موږ او عمران خان وګټه دی چې دی ته اوس عمران خان پړی اچولی دی هغه ورځ ما یو تصویر وکتل ما له ډېر خوند راکړ خر ته چا پړی اچولی دی خر ته او په هغې پی ډي ایم لیکلی دی خر چې راکاږي خر خپې لچې کړي دي ته اوس عمران خان دی دای سړي سره واسطه راغلی چې هغه پکې پړی اچولی دی پړی او راکاږي او دی خپې لچې کړي دي هلې یو د الیکشن ته به راځئ او دې کام ته به ودرېږئ چې خپل په آینه کې خپله څېره ووینئ ډېره مهرباني